ډیرو محترم مسلمانان نن یو داسې بهترینه وظیفه د قرضونو د مرضونو د حلالو ډیرو روپو او د وسعت او د خوشحالو د فراخۍ یو بهترینه یو مجربه یو پاورفل او د امام الانبیاء خاتم النبیین او جناب محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک خولې وتلی الفاظ او بیا په حدیث مبارکو کې ذکر د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د خولو مبارکو نه وتلی وظیفه هغه بهترینه وظیفه محترمو چې دې سره به تاسو ته الله تعالی وسعت درکړي پراخي به درکړي خوشحالي به درکړي قرضونه کو د احد د غر برابر ولې نه وي یا د کیټو غر برابر ولې نه وي او چا په یقین سره دا وظیفه وکړله د هغه قرضونه الله تعالی داسې ختم کی لکه چې په د اړو قرضونه ونه نو هغه مسلمانان چې فراخي غواړي او سعادت غواړي خوشحالي غواړي کامیابی غواړي فروانی غواړي او وایي چې قرضونه مې هم الله تعالی ختم کی او الله تعالی را باندې او سعادت او خوشحالي هم راوستلی کی نو د هغې دپاره ډیره د کامیابو ډیره اسانه ډیره مستنده وظیفه ده په حدیث مبارکو کې ذکر وظیفه د حلال مال نه به هم الله تعالی بدل حلال مال درکړي د حرامو نه به الله تعالی حفاظت وکړي الله تعالی به په خپل فضل او په خپل حکم سره بې نیازه کړي یعنی غني به دي کړي نو راځئ محترمو دا وظیفه را سره واورئ چې کله انسان غني شي نو یې مزان مالداره که په الله تعالی باندې چې خپل پردي ته ټول کیني پاسي نن داسې وخت راغلی محترمو چې کله هم د سره فراخي ډیره وي پیسې د سره ډیره وي هر سړی به راته کیني او پاسي رشتهدار به دې هم ډیر شي رشتې به دې هم ډیرې شي محبت به دې هم حاصلیږي هر اعتبار سره به دې کامیابي وي خو چې کله مالداره شي او چې کله غریب وي نو هر سړی به دنه بیزاره شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویان نو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دی الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي مسافر چې چرته هم دی الله تعالی د مسافرو د دوانو جوانو کامیابی خوشحالي په نصیب کړي مسافر دی الله تعالی کامیاب او کامران خپل وطنونو ته خپل کورونو ته خپل بیانو له خیر عافیت سره راوستل کړي محترمونو زمونږ ډیره زیاته بهترینه وظیفه ډیره بهترینه پاورفل دعا د حاجاتو دپاره د مشکلاتو خاص کر د قرضونو دپاره د فراخۍ دپاره د الله تعالی د فضل د الله تعالی د احسان وظیفه ده او د هغې مسلمانانو دپاره د اکثر خلک وي په موږ باندې قرضونه ډېر زیات دي کو په تا باندې د چا قرضونه دي یا ستا په چا باندې قرضونه دي یا ته غواړې چې الله تعالی ماته حلال راکړي او د حرامو نه الله تعالی ما وساتي نو حلال څه شي حلال روپۍ ډېرې یا د هر چا خوښې دي حرام ډېرې وي خو د حرامو عمر ډېر کم وي او حلال چې لږې وي هغې کې الله تعالی برکات اچوي نو دغه وظیفه مې راته ښودله محترم مسلمانان تاسو ته په دې سکرین باندې دا وظیفه ښکارېږي بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اکفني ای الله ماته راکې بحلالک عن حرامک د حلالو ډېر راکې او د حرامو نه مې وساتې واغنني او د خپل لوی واغني بفضلک عمن سواک او د خپل فضل نه ما الله تعالی ما بې نیازه کړي نو ډېره اسانه وظیفه ده ډېره زیاته پاورفل ده دا به تاسو د هر فرض مونږ نفس وایي کو د هر فرض مونږ نفس دي 15 پیرې ویلی شو او کو د 10 پیرې ویلی شو او کو د 15 پیرې ویلی شو د هر فرض مونږ نفس چې تا څومره ویلی شو هغه سکرین شاټ ځان سره نوټ که یا ځان سره وساته او بیا انشاءالله دا وظیفه کوه او د الله تعالی نه غواړه چې الله تعالی فضل را باندې وکړي احسان را باندې وکړي ګناهونه مې معاف کړي خپل لوی دربار نه راله ډېرې حلالې روپۍ راکړي د الله تعالی نه حلالې غواړئ د حرامو مزه ډېر لنډ وي الله تعالی دې موږ او تاسو له حلالې ډېرې روپۍ راکړي او سعادت او فراخي دې الله تعالی راکړي الله تعالی دې موږ او تاسو له کامیابي راکړي د دواړو جوانو خوشحالۍ دې الله تعالی موږ او تاسو نصیب کړي پیسې غواړئ ښه ډېرې د الله نه غواړئ خو د حلاله غواړئ د حرامو مه غواړئ موږ ته هم ډېره دعاګانې کوي تاسو ته ډېره دعاګانې کوو جزاک الله خیر احسن الجزا
فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله جل شانه په نوم باندې مسپارم، هغه کریم الله، هغه سخي الله، هغه ورکړې والا الله، هغه بهترین الله چې زما ستاسو تمام حاجات ضرورت مقاصد د خپله دره پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.